عزیزان محترم، سحر 8 بجے تقریباً زما درس شروع شي او 1 بجا یا 10 منټه باندې 1 بجا دا درس زما شروع وي صرف نیمه غنټه میز کې چټي کوو. زه انتهایی ستړی هم یما، شپه هم داسې وي چې هغه تقریباً ویښه وي. زما زړه باوجود د دې چې ښه ستړی و، وجود مې ستړی و، د راتللو نه وم. خو جناب قاری عتیق الله صاحب چې کومې دې مدرسې کې محنتونه دي، ستړیا دي، کوم دوی مشقتونه په دې کې برداشت کړي دي، او ما ته قاری محمد ابراهیم صاحب 100 کالو راسې د دې تذکرې کړې دي، د هغه مشقتونو زما ستړې په ما هیره کړې ده. او دوی چې کوم محنتونه دوران طالب علمی کې او دې نوجوانی کې چې خلک د دنیا ګټلو پسې شپې او ورځې سوچونه کوي، شپه او ورځ یې یوه کړې وي چې څنګه به وي زه خپل جیب تازه کم، ځان ته کور ګاډی برابر کم. خو دوی کومو محنتونو سره د الله تعالی جل شانه دین ته ځان وقف کړی دی، کیدای شي الله پاک په هغه کسانو کې دی راولي چې کوم کسان نوجوانی په دین کې تیره کړی وي، اسلام کې تیره کړی وي، او الله پاک قیامت په ورځ باندې د عرش د رحمت د سوري لاندې ځای به ورکوي. الله دې وکړي چې دا محنتونه د دو بر اور شي، ثمره اور شي، پلدار شي. الحمدلله میوه معلومیږي، ځکه چې یو وخت داسې و چې دا هلکان به ناس و په ګلۍ کې ورسره به ډیران و، او هغه ډیران سره به د قال الله قال الرسول بیانولو، د الله پاک جل جلاله امنواله کلام به ماشومانو ته ورزده کولو، او ځان یې د هغې مصداق ګرځولو کوشش کولو چې سید الکونین صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو ټولو کې بهترین سړی هغه کس دی چې قرآن یې زده کړو او نورو ته یې هم وښایلو. الله تعالی جل جلاله امنوالو دی، د ده په جوانی کې برکتونه نازل کړي. او اوس دا ځای چې زه کوم علما او کوم ملګري دوی باندې زړه خوږ شوی دی، او دا ځای دوی ته د الله د دین نشر کولو د پاره ورکړی دی. یقینا دا سړی ډېر لوی خوش قسمته دی. الله پاک په دې سړي باندې پته نشته چې دا څه وجې نه دونه نظر کرم کړی دی، کومه ښېګړه ده د الله ته ورخوښه شوې ده چې د ده کور یې د قرآن پاک د زده کړې دپاره منتخب کړو. یقینا دا د الله احسان دی په ده باندې. الله تبارک و تعالی شکر دی دای ادا کوي. د
د الله احسان چې په ده باندې شوی دی فضل و کرم یې په شوی دی په دې باندې کدی شپې او ورځې الله ته د شکر ادا کولو دپاره په سجدې پروت وي دا هم کم دی دومره لوی احسان الله په ده کړی دی د اکوړه خټک مدرسې